عائشه مروي حضور یو ځل راغی او ډېر زیات پریشان او راته وی چې یاره ډېر زیات عائشه پریشان یم ډېر انتهایی پریشان یم زه ډېر انتهایی پریشان یم وی بیا یو ځل راغی ما ته وی چې عائشه زما هغه بیماري خو الله تعالی معلومه کړله وی ما ورته چې څنګه وی چې زه یو اوده شومه یو دوه کسان رالل یو مې سر ته ودرېده او یو مې خپو ته ودرېده او د یو کس دی بل ته وی چې یاره په ده باندې څه چل شوی دی نو هغه بل ورته وی چې یاره ده باندې چا جادو کړی دی وی چې چا پې کړی دی وی چې دا لبید ابن عاصم کړی دی وی چې دی کوم ځای کې په څه کې کړی دی دا سحر وی دا په ګومنس کې کړی دی او د حضور د دې ویښتو هغې را جمع کړي دي ګومنس کې وله غوټې ورکړي دي بیا دا د کجورې په وږې کې ایښی دی او په بیر زروان کې د یو ګټې د لاندې دا ګومنس خښه کړې ده حضور علیه الصلاة والسلام ته بیا الله پاک جبریل علیه السلام راولېږي وی ته دا صورتونه ووایه دې کې یولس آیاتونه دي یو آیات چې حضور مبارک لسته نو هغه یوه غوټه به پرانیستل کېدله قل اعوذ برب الفلق هغه غوټه به په خپله پرانیستلې شوه من شر ما خلق بله غوټه به پرانیستلې شوه تر من الجنة والناس پورې یولس آیاتونه چې ووې بس د حضور مبارک هغه بدن بالکل کلاو شه داسې وایي زه شومه حضور علیه السلام وایي لکه چې زما دا بدن چا په رسی تړلی کلک کلک او دا رسی کولاو کړی شي داسې زما دا بدن کولاو شو